الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. سورة بني إسرائيل. ترتیباً د سورتونو د قرآن 17 په نزول کې 50. ترتیباً د سورتونو د قرآن 17 او په نزول کې 50. بعد العصعص وقبل يونس. بعد القصص وقبل يونس. وزمانه نزول دور اخر د مکی معظومی د هجرت د کالنا د هجرت نه یو کال مخکې راغلی ده. د هجرت نه یو کال مخکې نازل شوی. وربط د ما قبل سره دا دی چې د تسلیم د توحید د پاره او د تسلیم د نظام د پاره ورته واقعي معراج پیش کړ. دا قرآن چې دی، دا نظام چې دی، دا دین چې دی، دا توحید چې دی، دا آفاقي دی. ځان جوړ شوی نه دی، بل نه راغلی دی، الله را لېږلی. نو د تسلیم د دین د اسلام او د توحید د پاره ورته واقعي معراج پیش کړ. که بیا هم نه مني نو هلاک بشي. که بیا هم نه مني نو هلاک بشي. خلاصه په دې کې شپږ دلایل عقلیه. خلاصه په دې کې شپږ دلایل عقلیه، 4 نقلیه. شپږ دلایل عقلیه، 4 نقلیه. او بعضی آیات معجزه. بعضی آیات معجزه. امور دفعیه عذاب. په درمیان کې امور دفعیه عذاب. شرک مکوي، ظلم مکوي، احسان کوي. امور دفعیه عذاب. او دارنګي طریقې تبلیغ. دارنګي طریقې تبلیغ. او دارنګي پکې اعلان دی چې د خپل ابای دشمن ابلیس ممنه. د خپل ابای دشمن ابلیس ممنه. او د پیغمبر خبره اومنه ځکه دا ستاسو خیر خوا دی. د پیغمبر خبره اومنه ځکه ستاسو خیر خوا دی. او په آخر کې دعوی صورت چې قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. آخر کې دعوی صورت. او دارنګي نور پکې تبعی مضامین دي. او تفسیری واقعات د معراج جمله. نبی علیہ السلام د ام هانی کور کې دغه نه حاتم تلل.
هلته کې د زړه اپریشن وشو. نبی علیه السلام اپریشن یو دغه وخت کې شو، زړه ولا کولاو کو وی وینځو بیا کېښود او یو ځل یې په وړوکوالی شو چې د 4-5 کالو. براق راغی، براق ترېده، جبریل ورته تا باندې دواړو جنو سردار کینی. بیا د براق چې کوم ځای کې نظر لګېد هلته به یې قدم ایښود. بیا بیت المقدس ته ورسېده. ټول انبیا راغلي په جسم مثالي سره، ټول انبیا راغلي په جسم مثالي سره، الا عیسی فانه مرئي بشبهه. عیسی علیه السلام په جسم عنصري مادي سره راغلی، ځکه دا دغه امتیاز دی. او دلته کې نبی علیه السلام د ټول امام شو، درا مسجد امام انبیا شد، سفیر پیشیر یا را پیشوا شد. به پورت روان شو. التحیات لله دا غټه تحفه ده. 50 موزونه په الله فرض کړو، بیا په پیره 15 پاتې شو، خو برلیک کې 50 دي. واپسې کې به ملاقات موسی علیه السلام سره کېدو، او ورته دا نشي کولی دی به واپس لاړ. او چې 15 پاتې شو بیا یې ماله شرم راځي، نور نشم تللی. واپس چې راغی نو خلکو ته قصه کوله. نو کفار ووی چې بیت المقدس دروازې څنګه دي؟ نو که ته په خوب کې معراج کړی خو ما خوب لیدلی. د دې وجه نه زموږ مسلک دا دی چې دا خوب معراج په خوب کې نه دی، معراج په ویښه دی. کوم روایتو کې چې خوب راغلی نو موږ وایو چې معراج متعدد دی، په خوب کې دې هم یو ځلې شوي او دا ځل په ویښه شوی دی. نبی علیه السلام پریشانه شو، نو الله ورته بیت المقدس مخامخ کړو، ځکه خو دروازو د ستنو شمارلو نه وتلی که. نو دوی به تپوس کو چې ستنې څو دي؟ نبي علیه السلام یې دومره، بسونه پکې څومره دي؟ دومره، دروازې څومره دي؟ دومره. بس دوی حیران پاتې شو. ابو جهل او بکر ته وی چې مرګري نن ناشنا خبره کړې بره تللی یم. هغې چې جبریل امین کته راتلی شو نو دی دې بره لاړ شي. نو هغې نه وروسته نبي علیه السلام دا صدیق دی، والذي جاء بالصدق وصدق به. وی معراج نشر الزمان او طیو المضافت دی، ځکه دا خو ډېر لوی دی. نو څنګه؟ نو الله شپه اوږده کړه که نه، بل الله ته خو ګرانه نه ده. صاحب البیت یاد را مافي، په هر څه قادر دی. بعضې خلک وایي دی څنګه لاړ دنیا نه، خو د اور کره تاو ده. جواب دا دی چې د کور مالک په هغې باندې پوهېږي که نه. بعضې خلک خو اسمان نه مني، وایي دا خو خلا ده. جواب ورته وایي چې هاتو برهانکم، دلیل پیش کړئ. بل دا اعتراض کوي چې اسمان چې دی دا خو خرق دغه نه قبلې یو ځای کېدل او جدا کېدل. نو دا خو د الله رب العالمین اختیار دی چې اسمان کې الله دروازې پرېښودې دي. د امام سے پنځ منه معراج جسمانی او په ویښه دی. دلیل په لفظ د عبد او د سبحان دی. او دریم دلیل نبی علیہ السلام وی
چې کفارو بیت المقدس ما تپوسو کو نو زه ویرېدم پریشانه شوم نو که په خوب کې لیدلی وې نو قرطبي ما خوب لیدلی وې بعض خلکو ته اشتباه راغله د شریک د حدیث نه چې ثم استيقظتو نو دی وایي چې معراج په خوب کې دی نو جواب دا دی چې اول شریک قوي نه دی دویم دا دی د واپسې د عالم بالا نه تعبیر راغلی په استيقاظ سره ځکه دا کار مخکې شوی نو د دې دپاره بل نوم نه لکه عربی کې تلفزیون ټلویزیون ته وایي یا معراج متعدد دی یو معراج روحانیم دی او قرآن کې بیان د معراج جسمانی دی حدیث د معاویه او عائشه صدیقه او چې ما فقدا جسد رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب دار چې معاویه سے خلا مسلمان نو او عائشه صدیقه خلا ورکوټي واده شوی نو یا معراج متعدد دی یا فقدا معنا چې مونږ طلب کړی نو جسد نبی علیہ السلام یا جسد نبی علیہ السلام روکه شوی نه وه ځکه په اول حصه د شپه کې موجوده وه په اخره حصه د شپه کې موجوده وه ا دې دپاره خلک بې ځان له قصې جوړوي هغه اسرائیلیات دي چې شپه دومره اوږده وه نو بیا ورته یو قصه جوړه کړې ده چې یو سړی ښځې ورته چې منډه که د روټۍ پخې که لرګي نشته وې ته لاړ شه لرګي راوړه وې دی چې سیند ته لاړ منګی ورسره و ګرمي وله شوې وه کمیس یې ویسته لنګې ووه او چې سیند کې پورې شو نو پورې ته ښځه جوړه شوې وه سړي ده څه جوړ شوی پورې شپانکې وه هغه سره یې نکاح وکړو بیا لس پنځلس ماشومان یې راوړه بیا یو ځل راغی سیند غاړې ته بیا چې ولامبل بیا راپورې شو بیا ښځه جوړه شوې وه منګی پورې پروت وه وی کور ته چې لاړه ښځه ورته تا دومره تادي وکړه ما لا ډوډۍ نه پخ کړې هغې زه پکې شل پیرې لنګ شوم او ته بیا ډوډۍ تا نه ده پخ کړې دا دروغ کیسې دا څه شی دی د دروغ کیسې دا اوس لکه په دې مردان کې سړی و که نه هغه به اشتباه دا راځي چې وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة نو جواب چې د عالم بالا نه تعبیر راغلی په رؤیا سره د رؤیا اطلاق په یقظه منیم کېږي یا معراج متعدد دی حضرت اشرف بړي تانوي رحمت الله علیه فرمایي بل یو روایت کې دي چې رأيت نورا ما یو نور لید غیر قاهر للبصر غیر قاهر للبصر ابل روایت کې راځي نورا ان اراه نورا زه به څنګه ووینم نو جواب دا دی چې هغه قاهر للبصر نو منافات نشته شبیر احمد عثماني سے فرمایي په کوم روایاتو کې چې معراج فی الیقظه دی نو مراد دا دی چې معراج زمونږه د خوب په شان دی نو او کومو کې چې په خوب کې دی نو معراج فی المنام وي یعنی زمونږه د سیر و سیاحت په شان دی نو ترجمان القرآن مولانا آزاد رحمت الله علیه فرمایي مسجد حرام نه اقصا پورې دا ثابت دی په قرآن منکر د دینه کافر دی اپور ته ثابت دی په احادیثو سره منکر دینه فاسق دی بل صورت کې راځي ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى دې کې احتمال وایي چې په سدره کې هغه نور
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى صرف غنوري کتلې او دا ونه د بیرې د سرو زرو پر پړه کې پکې تاویږي. مسجد اقصا مراد مسجد اقصا دی او د دې مرمت عمر صاحب زمانہ کې شوی. سليمان علیه السلام تعمیر کړو دا غي نه مخکې هم دی تعمیر شوی. اول اسمان کې آدم علیه السلام چې کله خود دویم اسمان کې عیسی علیه السلام یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام. اول اسمان کې ملاقات چا سره شو؟ آدم علیه السلام سره. دویم اسمان کې یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام. دریم اسمان کې یوسف علیه السلام. نبی علیه السلام یې هغه چې مولد او شطر الحسن د دنیا نیم ښایست هغه ورکړی شو. د دنیا نیم ښایست هغه ورکړی شو. څلورم اسمان کې ادریس علیه السلام. پنځم اسمان کې هارون علیه السلام. دریم کې یوسف علیه السلام. څلورم کې ادریس علیه السلام. پنځم کې هارون علیه السلام. شپږم کې موسی علیه السلام. اووم کې ابراهیم علیه السلام. اتم کې سدرۃ المنتهى. او داز کې به جبرئیل علیه السلام پاتې شو. دورته پورته ولې نه ځي؟ په پورته بیا وزرې سوځي. پورته بیا نبی علیہ السلام ځان لاړ. ولا مکان کې د الله رب العالمین سره ملاقات شو. الله ورته صدر راوړي دي التحیات لله والصلوات والطیبات. التحیات لله والصلوات والطیبات. الله رب العالمین ورته السلام علیک ایها النبی. نبی علیہ السلام السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نبی علیہ السلام طبیع هغه ټایم کې پویم پیش کړی دي او ګبین ورته پیش کړی. سبحان الذي پاک دی غزاد آیات معجزه اول نمبر. سبحان الذي پاک دی غزاد اسرا بی عبدی چې سیر وکاو بنده خپل من لا اله د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه. که انسان ډیر اوچت لاړ شي خو العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل. رب رب دی او بنده بنده دی. الى المسجد الاقصى الذي او جماعت الاقصى چې هغه لري الذي بارکنا حوله چې برکت ورزول موږ چاپیر دغه یومن 50 نه دي چې خو موږ هغه ته خپل یقینا د الله رب العالمین اوریدونکي د توحید عقلی اول دلیل. واتینا موسی الكتاب دلیل نقلی موسی علیہ السلام. لبنی اسرائیل دلیل نقلی از موسی علیہ السلام. واتینا موسی الكتاب ورکړم موسی علیہ السلام ته کتاب او جعلنا وګرځول ما غلره هدایت د پاره د بنی اسرائیل. او دا خبر الله تتخذوا من دوني وکیلا چې من جوړوي سما زمانہ کارساز ذریه من حملنا مع نوح كانوا ذریه اولادو دا چې حملنا چې مسواره کړي مع نوح د نوح علیہ السلام سره. یقینا دا بندو زما عبدا شکورا. وقضینا الى بني اسرائیل اعلان کړم بني اسرائیل ته په کتاب کې چروانه به کوي تاسو زمکه کې مرتين دوزل بوختنو سر راغلی و ولا تعلن تاسو به تکبر کوي علوا کبیره سرکشي ډیره
نو کله چې راشي وعده زما اولاهما اول دوی دواړو زما نو راولېږم په تاسو من عباد الله نه بندګان خپل جالوت او بخت نصر چې خاوندان د جنگ سخوي فجاسون ولاړو دی خلال الديار منځ د کلو ته وکانه وعدا مفعولا او دا وعده الله کړی شی په تقدیر کې یا کېدونکي بیا مې واپس کړ ستاسو دپاره په دې باندې پیرا وامددناکم امداد مې وکړو ستاسو په مالونو په اولاد سره او مې ګرځولې تاسو له اکثره نفیرا زیات په نفر کې په ډله کې او که تاسو ښه کوئ نو ښه کوئ د ځان خپل لپاره او که تاسو ناروا کوئ تاوان یې په تاسو باندې دی او کله چې راشي وعده رستونه لیسوجوکم چې بدمور کې مخونه ستاسو وليتبروا ما علوا تدبيرا وليدخلوا المسجد چې داخل شو دی بیت المقدس ته لکه څنګه چې داخل شي اول ځل وليتبروا چې هلاک کی دوی لره ما په طریقې سره په کامل هلاکولو سره چې هلاک کی دوی هغوی لره په کامل هلاکولو سره امید دی چې رب ستاسو رحم وکړي په تاسو باندې او که تاسو واپس کېږي ان عدتم الى الكفر ان عدتم عدنا الى العذاب یا الى التعذيب وجعلنا جهنم ما ګرځول جهنم د کافرانو لپاره حسیره جیل خانه یقینا دا قرآن چې دی آیات معجزه دویم نمبر یقینا دا قرآن کریم چې دی هدایت کوي لار ښودنه کوي هغه طرف ته چې هغه قوم چې هغه مضبوط وي وکانه بین ذلک قواما بل ځای کې چې راځي که نه وکانه بین ذلک قواما انصاف والا خبر او زیر ورکړئ مؤمنانو ته هغه کسان چې عمل کوي بد د دې دپاره اجرا کبیره اجر لوی دی او زیر ورکړئ مؤمنانو ته الذین یعملون الصالحات چې عمل کوي نیک د دې دپاره اجر کبیر دی او هغه کسان چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې تیار کړی ما دوی دپاره عذابا علیم عذاب درناک ویدعو الانسان زجر دی بلی انسان بالشر شر للا دعاءه بالخير كدعائه بالخير دعاءه بالخير كدعائه بالخير او دې انسان عجولات دي ګرنده جلباز او ګرځولې ما شپې او ورځې لره آیتین دواړه مې ګرځولې آیتین دلایل نو محوکو مونږه هغه نشانه د شپې سره هغه ختم سپوږمۍ نه وي کله کله وجعلنا آیة النار وګرځو مونږه نشانه د ورځې مبصرة بالکل واضحه چې طلب کې دي فضل الله فضل من ربکم در خپلنا او چې معلوم کې دي شمار د کلونو والحساب او د اوقاتو او هر شی الله بیان کړی دی تفصیلا په کاملې طریقې سره وکل انسان هر انسان الزمناه ما لازم کړی دی عمل نامه د هغوی فی عنقی په سر د هغه کې او راوبوځي د هغه دپاره په یوه ورځ د قیامت کتاب همداسې یو کتاب یلقاه منشوره چې دی به یو ځای شي هغې سره منشوره کولاو به وي او څه به اقرا کتابک اولل کتاب قل کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا نو باز آیت دی ځکه اتصال د فعل د فاعل ته بنفسه کیږي او امام فراوی چې دا زائد نه ده هغوی دا برای تاکید ده تاکید د الصاق ده لکه کفا بالله شهیدا او هغه قرآن کې زائد شی نشته
خو الله شهیدا الله شهید خاصة کفا بنفسک کافی دے بنفستا من روز علیک بتامن حساب کون کے من اتدا چاچی لارمی وما فإنما یهتدی نفسی نو دے لار امید خپل ځان لپاره من ضل څوک چې گمراه شو یقینا تاوان د گمراهی په خپل ځان باندې او نشي پورته کون ولا تزرون نشي پورته کوله یو پورته کون کې بوج دبل او بل ځکه سورۃ عنکبوت کې د 14 آیت کې راځي ولا يحمل الناس قالهم واسقال ما اسقالهم نو مراد څه شه ده یو خپل ګناه ده یو اذلال ده بل ګناه گمراه کول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او من عذاب نور کو تر څو چې لګم رسول نو حتى نبعث رسولا نو نبی رسول الله خو دې زمانه کې په وجود سره نشته نو کتل د کې وسله ځنګل کې مړ شو او دین ورته نور رسیدلې نو د سره وې دی په جهنم زګوي عقل حکما رسول عقل حکما رسول زګو مبدا د هیڅ منتهى د عقل او مبدا د عقل منتهى د نقل زګه البعر تدل على البعير والاقدام تدل على المسير دا دومره کائنات پر رب کائنات بسنګه دلالت نکي اذا اردنا ان نهلك قريه کله چې موږ اراده وکړو چې واړو کلی لره ان نهلك قريه بشرکه امرنا مترفيا موږ حکم کو عايش پرستو دا غیتا بالطاعه وفسقوا فيها ندي لطاعت په ځمنه فسق و فجور کې پای کې فحق عليه القول ثابت شبدي منه نازم نفدمرنا تدميرا من هلاك کو کامل طریقې سره بیخ ختم دو معنی دي اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيا كسرنا مترفيا يوم ندا عياش خلق لو فر خلق پکې لپنګان پکې دي فساق فجار پکې دي یا امرنا مترفیا په معنا د امرنا مترفیا جابران پکې دي ظالمان ازکه مولانا روم فرمایي کنه چې گر خدا خوات کی پردا کس درد میل او در تانه پاکان برد گر خدا خواهد کہ پردہ کس درد میل او در تانه پاکان برد خدای چې وسړی به عزت کوي نو دا خلق په نیکانو خلق بس گویا دا قوم به خدای علاقه دی علماء پسې ډرامې شروع کړي اهل حق پسې ډرامې شروع کړي نو کسرنا مترفیا یا امرنا مترفیا ظالم حاکمان وکم اهلکنا من القرون او څو ملا کړي پیړې من بعد قوم من بعد نوح پس د نوح علیہ السلام نو کفا بربک کافی دی ربستا وګناونو بندګانو قومونه خبردار لیدون کې من کان یرید العاجل جواب د سوال مقدر عذاب ون راضی من کان څوک غواړي العاجل عجلنا نمو بجلد سرو کدلا پدی جل ما نشا چې موږ غواړو دا چا د پاره نريدو چې موږ غواړو دا د پاره به نو هلاک شي ثم جعلنا له جهنم به پر جهنم دې لړ بشي ته مذموما چې ذنب بیان کړی شي کنزل شي مدحورا رټل شي ومن اراد الاخرات څوک چې اراده کوي د اخرت او کوشش کی دا غیر پارا منډوي دا غیر پارا ساين په کوشش سر سالها ساي او دې مؤمن فولای ک کان ساي مشکورا کلن نمد هؤلاء وهؤلاء موافقین او مخالفین له دنیا کې یو شان مهربان دي او آخرت کې
د موافقینو دپاره کلا نمد د ټولو امداد کو مونږه هؤلاء کدا دي وهؤلاء که موافقین دي که مخالفین دي بخشش دې د رب ستا وما کان عطاء ربک معذورا او نه دې بخشش د رب ستا معذورا منع کړی شوی بلکې منافق مخالفین له زیات ورکړي ځکه د هغو آخرت نشته لري انظر وګوره ترغیب دی للآخره انظر وګوره کیف فضلنا څنګه ما غوره کړلي بعض د دې په بعضو باندې او آخرت ډېر لوی دی په درجو کې واکثر تفضیلا او اکبر تفضیلا او ډېر غټ دی په فضیلت کې لا تجعل مع الله الها آخر مه جوړوئ د الله رب العالمین سره اله بل نو کې بنئ تاسو مذموما کنځلې شوي مخذولا یوازې او بې کسر وقضا ربک فیصله کړل رب ستا امور دفیع عذاب شرک مکوئ احسان کوئ ظلم مکوئ فیصله کړل رب ستا الله تعبدو چې بندګي ونه کوئ الا ایا مگر صرف د الله په وبالوالدین احسانا احسنوا بالوالدین احسانا یا تحسنون احسانا احسنوا بالوالدین احسانا اما یبلغن کورسی پنست ابری الکبرا بډاوالی ته یو درې دواړه نه او کلاهما یا دواړه نو فلا تقل لهما اف نو مویا دې دواړو ته لفظ د اف اگر که دا اف لفظ په بل ژبه کې د کړاو نه نو بیا ویلی شي نو چې اف ویل نشته دی نو وهل ټکول خو د سره نشته ولا تنهرهما ميرتا وقل لهما ويدي دعوتا قولا كريما خبر مزدارا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة او خکتك دي دعوتا جناح الذل سانگ دا جزي من الرحمة دا رحمتنا نو انسان مشابه کو دا مارغسر استعاره بالکناية بيت سانگ ثابتول تخيل بيخکتکول التشريحية وقل رب ارحمهما وهو چې رب زما مهربانیو کې رحمو کې په دې دواړو نه په دواړو باندې او د دې نه استحسان معلومیږي لکه څنګه چې دې تربیت کړل زموږ صغیر پړو کوالي باندې رب ستاسو ډېر پوه دی هغه څه چې ستاسو په نفسونو کې دي ان تکونو صالحین کوي دې صالحین یا تاسو صالحین یقینا الله رب العالمین د واپس کېدونکو دپاره غفور دی وآت ذی القربى حقه احسان کوئ ورکوئ خپلوانو ته حق د هغې او مسکینانو ته مسافرو ته ولا تبذر تبذیرا او تاسو تبذیر مه کوئ ډېر اسراف مه جوړئ یقینا مبذرین چې دي کانو اخوان شیاطین رونه د شیطانانو دي زامن یې ونه وي پلاران یې ونه وي ورونه یې چې رور د شیطان نه زوی نه او یو روایت کې راځي کنه چې شیطان ولګي دا ټول شیطانان راغون ورته تاسو وکړو بل تاسو وکړو یو پکې راشي چې ما خو نور څه نه کړو زه کور ته لاړم هلته کې زنانه او خاون او ښځه هغه دواړو هم بسترې کوله ما ته بسم الله اعوذ بالله یې زه هم سره سملاستم خپلې اوبه هم پکې هغې نعم انت نعم چې شپې ځای ورته هم میلاو شو په کار دې هم وشو نو بیا دا وي ارامي نو دا داسې حرامي نه چې د پلار د نطفې نه خو دا شیطان اثر پکې خامخا وإما تورضن عنهم كما خواړه د دین لپاره طلب د رحمت د رخپل چې غواړي تا غلره فقل لهم وای دوی ته قولا میسورا خبر آسان
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك اما ګرځه ولاس خپل مغلولة کنډه کړه شوی إلى عنقك داسي ولا تبسطها كل البسط او دومره خروم ځکه دومره متوکل ته نه او خالص ځان د بخیل ځویم مو جوړو زموږ علاقه کې یو سړی هغې د مېلمه وربوز زما بدي شي دا ځکه پورې یو اکثر خلک اوس فیسبوک له ورکوي که نه هغه بوډا غوندې دی هغه کنځلم کوي چې لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك څټ ته یې دومره مه اچوه چې خلک وایي چې دا خو د بخیل زوی دی ولا تبسطها كل البسط دومره فراخي مه کوه چې بیا سبا بل ته لاس نیسي نو ذکر رستیو پسې فرمایي الله پاک فتقعد مكيبا ملوما خلق بدرت ملامتیا کوي د بخل د وجنه محصوره بند کړی شوی د اسراف د وجنه بخیل مو جوړېږي مبذر مو جوړېږي دومره غټ متوکل هم نه لکه ابوبکر صدیق ټول مال خرچ هغه څوک کولی شي چې هغه متوکل ان ربک یقینا رب ستا یبسط الرزق جاتي رزق دا چا چې رضا شي دریم دلیل دی او په اندازه کې یقینا الله رب العالمین په بندګانو باندې خبردار دی لیدونکي ولا تقتلوا اولادکم ظلم مه کوئ او دې کې اته اقسام د ظلم بیانوي اته اقسام د ظلم ولا تقتلوا اولادکم مه قتلوئ اولاد خپل خشیة الانفاق د وجې د یری د لوږې نه نو اولاد ته دین نه ښودل دا هم د هغو قتل دی نحن نرزقهم من رزق رکو دوی لره وایاکم تاسو لره یقینا قتل کول الذي کان خطئا کبیره یقینا دا ډېر لوی ګناه دی که تاسو کتلی کله اخباراتو کې راشي خودکشي وکړه باشي خپل مړ کړه د لوږې د لاسه دا ابې فیسبوک له ورکړي داسې هلکه خدای غر که کفر یې وکړو غلط کار یې کړی یو ورځ ډوډۍ نه یې میلاو شي دوه ورځې نه یې میلاو شي نو ته بچي سره وژنې لاړ شه نبي علیه السلام زمانه کې ورته شوې ده صحابه کرام پیغمبر علیه السلام ته ویلي هغه چاندم کړلو اعلان یې کړی نبي علیه السلام په خپله راغلی جومات کې ویلي چې زما مېلمه به روټۍ څوک ورکړي زما په کور کې څه نشته دی فعلا د هغه نه غټې بچیان وژني بیا خلک افسوس نه د خو بچي وژل د ځان مړ کړه دی خو جهنمي شو خودکشي وکړه او دا بله خبره چې سړی چمګاونډ کې تپوس کې هر څوک کې او داسې لازم نه چې ترې ښه روټۍ ورکړي و ستا خپل کور ستا په خپل کور کې د په خپل کور کې غوښه پخ کړه نبي علیه السلام یې اوبه پکې ډېرې کړي ترکاري پکې ډېره یو روټۍ واخله ستا چې څومره وس کېږي بل ګاونډ کې یو غریب سړی د هغه کره ولېږه لاړ په چوک کې څوک ناست دی روژه ماتي د هغه ډوډۍ په هغه شورا کې ماته کړه ور ورکړه دغې ته سخاوت وي داسې نه ده چې ته به خامخا پولاونه او چرګان ورکړې نو په دې شي باندې ځان عادت کول پکار و جومات اکثر چې مونځ شي جومات کې اکثر زنانه ناستې برقو کې څه لازمه نه چې ته د هر یو له 1000 روپۍ ورکړې څومره جیب ناسې 10 روپۍ راواخله هېڅ شی نه دی 10 روپۍ 100 روپۍ هېڅ شی هم نه دی قطره قطره سے دریا بن جاتا ہے که دا سائل بحقین دی که بغیر حقین دی خو چې په برقه کې ناسته ده تورسرې ده خدای پې تره سره ځي ماشومان دي ورسره هسې ورکړه یو سړی د خدای په نوم باندې څه وغواړي نو ورکوه البته خلک چې هغه هیروینیان دي پېشور خلک دی د هغو حوصله شکني پکار ده ولا تقربوا الزنا من نزدیکی گئی زنا تا انه کان فاحشة کول خو در کې نه
یقینا دا فاحشه ده وساء سبیلا ناکاره لار ده. الزنا فحش دا صغرا ده، او كل فحش حرام دا كبرى، فالزنا حرام. ولا تقتلوا النفس التي ما قتلوا نفسها حرام كل الله رب العالمين الا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، او څوک چې مظلوم مړ شو یقینا ګرځولې ما د اولیاء دا او د پاره سلطانا غلبه، زیاتې باندې کې په قتل کې. حسن سے باری سے توی چې بني امیہ په ډېر زمانه حکومت کې هغه ولی عثمان مظلوم مړ دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مظلوم وفات شي، قتل شوی. یقینا د دې امداد کړی شوی دی. ولا تقربوا مال الیتام، او مې ذکرګه مال د یتیم ته مګر په طریقې سره چې اخیستی. یو سړي دوست بیمارو د تپوس لاړ چې هغه دوست مړ شو، هغه لګي دا ډیوای مړ کړ. اما شومان تپوس کولی یو مخکې د ژوند دی د وستاسو او د یتیم مال ځان په خپل لګوي او زه نشم لګوي. تر دې پورې چې ورسیږي طاقت خپلته او پوره ورکوي، وعدې پوره کوي. لوزونه یقینا وعده کانه مسؤوله تپوسله شوې ده، او پوره ورکوي. کیل لره اذا کلتم کله تاسو وزن کوئ او وزن کوئی پتلی برابر سره، لیکن دا غوره ده. و احسن تاویلا، او ډیر غوره ده په انجام کې، په ثواب کې. ولا تقفو ما ليس لك به علم، امور پسې کې په خبر پسې چې نه تر باغې من علم. ان السمع يقن وغنا والبصر او سترګي والفؤاد وزن كل اولئك كان عنه مسؤولا، ټول نو ته پوس کې دي. ولا تمشي في الارض مرحا، او مزه پزمکه کې په تکبر سره یقینا ته نشي سیرول ازمکه او نشي رسیدل غرون ته تولا په دموالي کې. كل ذلك كان سيئ، یقینا دا ټول چې دي ګناه ده پنځ درف سره مکروه ډیر ناکار. ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه، دا هغه دي چې وایي کړلي تا طرف ستا د حکمت خبرې دي. اما جوړه د الله رب العالمین سره اله بل فتلقى في جهنم، وغرزول شي په جهنم کې ملوما مخذولا. منهاج العابدین کې لیکي کله چې انسان عملو کې ولا تمشي في الارض مرحا، حدیث کی راځي چې سړی عملو کې نو ملائکی ویسی اول اسمان ولا ته چورسیږي او د غیبت ولا عمل نه دی منظور. دیم اسمان ولا وی چې غرض د دنیا ولا عمل نه دی منظور. دریم اسمان والا ورته وی چې کبر ولا عمل نه دی منظور. څلورم والا ورته وی چې اعجاب ولا عمل نه دی منظور. پنځم اسمان والا وی چې د حسد ولا عمل نه دی منظور. شپږم اسمان والا وی چې د عدم رحمت ولا عمل نه دی منظور. اووم اسمان والا وی چې د سمعت چغلې ولا وکڅارنه ولا عمل نه دی منظور. او اتم ځل الله رب العالمین وی چې د اراده د غیر عمل نه دی منظور. اگر کدا نور کارونه نه کړی او چې په عمل کې اراده د غیري د عمل نه دی منظور. فتلقى في جهنم، وغرزولش بجهنم کې مذموما ملوما ملامت کړی شوی، مدحورا کنځل شوی. افاسفاكم ربكم بالبنين، دا زجر دی. افاسفاكم ربكم اتزعمون ان الله فضلكم على نفسه، اتزعمون ان الله فضلكم على نفسه، اطلاع تاسو غره کړي په ځان خپل باندې. اتزعمون ان الله فضلكم على نفسه،
افاسفاکم ربکم ایسا ورکڑی افستاسو تاسو لا پزامنو سرا او جوړ کړی الله رب العالمین د ملائکونه اینا سازان د پر جن کوي انکم یقینا تاسو لتقولون قولا عظیما وير خبر لوی خبره کوي خطرناک ولقد صرفنا في هذا القران یقینا بیان کړی دی په قران ليذكروا چې پن واخلي ما يزيدهم او نزياتي دي الا نفورا مگر نفرت قل ورته لو كان ما آيات کو اذا الله سرب الالیا لکه څنګه چې دی وی اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا نو په دا وخت کې به طلب کړي خاوند دارتلار سبحان پاک دی الله تعالی ډېر لوی دی اما یقولون اچوي دي علوا کبیرا کبیرا تاکید دی رب الله علوا یا علوا ذاتا کبیرا صفتا تسبح بیان سبحانه تسبیح بیانی دا اللہ لپاره اسمانونا و او ازمکی او آغا چه پدی کی دی او نشتره شئی چه تسبیح نبیانی دا اللہ رب العالمین مگر تسبیح بیانی سر دا حمد دا اللہ نا ولیکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو نپوگے پا تسبیحاتو دا دی بنی سب زبان حالی سب زبان قال انہو کان علیما یقنن دا اللہ رب العالمین غفورا وإذا قرأت القرآن علت دا عدم فقاهت تشي دي وإذا قرأت القرآن كالتي لستيش قرآن جعلنا غرزو منگا پمینستا پمین دا خلقو کی چی ایمان نروڑی پا آخرت من حجابا مستورا پردہ مستورا ذا سترن یا ساترن ذا سترن یا ساترن وجعلنا على قلوب ما قردوا لبزنون ذري ما كنة پردی ان يفقهوا چی پونشی پدی منی فی ازانین وغوگند دی کی درون والده وإذا ذكرت ربك في القرآن وعدو او کلچیات کی تقو رخ پل پا قرآن کی واضی عدی واپس کی پشاگان نفور نفرت کی یقینا منگا پویگو آغاس چی دوی اوری او کله چې دی غوږی تا دا او کله چې دی جرګی کی او کله چې وی ظالمان ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا رجلا مسحورا مگر دیو سړی مسحورا ذا سحر مسحورا ذا سحر یا مسحورا مجنون مسحورا معنی مجنون یا مسحورا گیډور ابو هريره سے معنی کی ابو عبیدہ گیډور یا مسحورا ټګلې شوی انظر وګوره کیف ضربوا لك الامثال څنګه تړي پر مثالونه فضلوا دي غلط شو فلا يستطيعون سبيلا نمومي دوی لار وقالوا اذا كنا عظاما شكوى کله چې موږ شو اډوکی ورفاتن زری زری أئنكم لمبعوثون خلقا جديدا آیا من بپیرا پورت شو پا خلقت نوی کی قلورت يكونوا حجارة شیکانی او حديدا او یا وسپنی او خلقا یا پیدایش من مدعسنا یکبرو چاہت دیر لوی پسین استازو کی فسیقولون مئی نزرده چوبوی دی چارا پور واپس رویستل دوی لرا ورته اغزاد فترکم چې پیدا کړی تاسو له اول ځل نو وبړقې تا سرونه خپل ويقولون هو متاه كربدا قلورت عسى ان يكون قريبا قلورت عسى امید ان يكون جيبا نزدي عسى ان يكون قريبا عسى البعث ان يكون قريبا نو عسى ناقصه شو عسى البعث أن يكون قريبا وعسى ناقصا لك عسى زيد أن يخرج عسى زيد أن يخرج زيد اسم دا عسى أن يخرج خبر دا عسى
نو عسى الباس أن يكون قريبا. نو عسى ناقصة. نو عسى زيد أن يخرج. نو زيد اسم دا عسى، أن يخرج خبر دا عسى. يا عسى كونه قريبا. يا دو معنى عسى كونه قريبا. لك عسى أن يخرج زيد. عسى أن يخرج زيد. نو معنى سدا عسى خروج زيد. عسى خروج. نو عسى بتام شو، عسى ناقصة شو بلکہ عسى تام شو. يوم يدعوكم وكم رتلوا بلتاسو لرا انه قبول بكي بحمده سرد حمد داغنا وتظنوا او گمان بکوی تاسو الا بستم الله جنی سرشی مگر تاسو لگون زمانہ. قل عبادی او بندگانو زمان طریقہ تبلیغ. قل عبادی او بندگانو زمان ته یقول التي چوی آغا چوی احسن چی داخلی. یقینا شیطان کگلیچ روش تیرے پمیندری کی. یقینا شیطان دا انسان دا پر دشمن دا اخکارا. ربكم أعلم بكم دا ورتوايا. دا خبر ورتو کا چه ربكم رستاسو أعلم بكم دیر جد پوئے وتاسو منی کربرزاشی رحم بوکی او کرزاشی عذاب بورکی وما ارسلنا عليهم وكيلا مانے گرزولے پدی من زموار. وربك أعلم من في السماوات دلی عقلی سلورم اور رب ستا دیر پوئے پایا چامنچ پاسمان ازمک کی دی اور قنن بین کردی دی اللہ رب العالمین بازن بیان. یقینا ورکڑی اللہ بازی نبیان ببازو منی. وآتینا داود زبورا ورکڑما داود علیہ السلام تزبور دلیل نقلی داود علیہ السلام. قل ادعوا الذین سمرد عدل لو ورتیو بلیا کسان لرا چستاسو گمان دی سوا دا اللہ نا نی مالکان سرسن لرکول دا عذاب ولا تحویلان دا بدلولو. اولئک الذین دا خلق دی دلیل نقلی از ملائک. اولئک الذین دا خلق دی یدعون چی بلی یبتغون طلب کی الى ربهم الوسیلہ رب تو وسیلہ. وسیلہ چی شے دے اے بالعلم والعمل اور چا مانا کرل اے بالجہاد. ایوہم اقرب اور دا بدل لے دا ضمیر دا یبتغون ویرجون رحمتا امید کی دا رحمت دا اللہ پاک اور یری کی دا عذاب دا اللہ رب العالمین. ان عذاب ربک کان مغزولا یقینا عذاب دا رستا کان مغزولا دے دا شرمولو شے. وإن من قرية إلا نحن مهلكها تخويف دنوي. انیس تدیو کرنا مگر من ہلاکون کی داغی وخاد رزق قیمت نائب عذاب ورکو آگئے عذاب سخت یقینا دا کار بکتاب کی لکلے شوئے دے. وما منعنا ان نرسل بالآیات اور ندی منکڑی مونگا چی رولی گو دا معجزونا مگر دی خبری منی کڑیو ان کذب بیال اولون چی دروزن کڑیو اغیلر پخانو خلقو همون ورکڑو داود سمودیان تناقا بالکل واضحا فظلموها فعقروها وما نرسل بالآیات ممنر لگو نشانات الا تخفیفا مگر دے رول لپارا. معجزہ نمانی او کراشی دویتا او بیو نمانی انتبابش لکا سمودیان اتصالی عذاب بدوی راشی. معراج
معجزه ده او زقوم د دانه منی بیا په ما عذاب راځي. وإذ قلنا لك طلب د معجزې مکوه. وإذ قلنا لك کله چې وې موږ تاسو ته ان ربک یقینا استا ګرون کې د خلق له ما جعلنا رؤيا التي او ما نه د ګرځل خوب ارینا کچ تاسو ما خو دلې مگر فتنه لپاره د خلق. والشجره الملعونه في القرآن اونا د زقوم والا هغه ملعونه په قرآن کې. ونخوفهم او يرو منغا په دې سره دی لره نه زیاتې دی لره لا طغیان کبیره مگر سرکشي لوی. وإذ قلنا للملائکه د شیطان ممنه او کله چې موږ ملائکه ته سجده وکړه د ملائکه السلام ته سجده وکړه مگر ابلیس ونکړه. قال ود اسجد سجده کوم زم لمن اچت خلقت تینا چې پیدا کړه ته تینن من تینن د خټن. قالوا الله رب قالوا وی الله پاکوته ارایت کاسوینه تل وی شیطان ارایت کاسوینه ازل الذی دا چې ورکړل ته په مامنه او کتا زو واپس کوم ورځ د قیامت ته لافتنک ان ذریته گمراه بکم اولاد دا الا قلیلا مگر لګونی. قالوا یا الله پاکزا او اعوذ بالتابداری کی استامن د دینه یقینا جهنم جزا استرسل جزا پورا. واستفسد من اتتادا گمراه کوز غلوا آس جستا طاقت من ددینا بصوتك بخبر چغم ومنی واجلب عليهم اوز غلوا پدیمنی بخیلکا اسوارستا یعنی چه اسونو سواری ورجلک او په پیادل ستا وشارکم او یوزک دویلن فی الاموال والاولاد په مالونو په اولادو کې اشتراکیت منرد نظر د غیر الله او معاشره خلط ملت شي چې پته نه لګي چې د دې ښځې مړونه څو دي بس د سپو لانجې وسوسه زړه کې راشي لاس دې کیدی او زر دی سبحان الله الملك القدوس سبحان الله الملك القدوس و پیری دی وي او به دا آیت وي وان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نو وسوسه به ختميږي په زړه کې. او يرو دوی لره ما دوم او وعده کی او نکی دوسرا شیطان الا غرور مگر دوکي. یقینا بندگان زمانه اشتره تعالی رباغه من سلطان کافی دے رب ستا وکیل اعظم وار ربکم الذی پنزم دلیل رب ستا سواغ ذات یوز جی چې چلی ستا د پاره جازونه بدریاب کی چې طلب کوي تاسو فضل الله رب العالمین. یقینا الله تاسو من رحیم مهربان او کله چې ورسی تاسو تکلیف په دریاب کې نور چې تاسو نه اوسو چې تاسو بل سیوا الله پاک نه. فلما نجاکم الى البر او کله چې بچ کوم تاسو لرا الى البر واوصلكم الى البر واوصلكم الى البر او تاسو ورسوم وچوبته وكان الإنسان ده إنسان كفورا ناشكرا. أفأمنتم أن يخسف بكم أكفرتم فأمنتم تخفيف أخروي دنيوي إتسابامن تاسو تاسو خاكم تاسو لا بجانب البر بطرف دا وچوبکی لکه تاسو د سیند چپون روزه او تاسو به شرک کوي نو تاسو یې کشته نه د جات نه کوشي نو زه د سیند په غاړه تاسو نشم خخوره سره دغه د کی ور اومانډه وکړه غوپا بکم
او که دغه جنوم لاړ شي نو بل ذکر باندې کاڼي نشم ورولی او یرسل علیکم حاسبا یا ورولیږم په تاسو باندې کاڼي حاسبا ریحا ترمی بها الحصا داسې هوا چې هغې کې کاڼي وروځي ریحا ترمی بها الحصا بیا به نه ومومئ ځان دپاره ستاسو دپاره وکي راځي موار ام امنتم څه بې خوفه تاسو چې واپس کم تاسو لره په دې دریاب کې فی تارتن اخرى دوباره او راولېږم په تاسو باندې قاصفا ډېر سخته هوا من الریح د هوا نه او غرقم تاسو لره په سبب د کفر ستاسو او بیا به نه مومئ ځان دپاره علینا په موږ باندې طبیعه بدلا اخیستونکي تپوس کوونکي ذموار لقد کرمنا بني آدم یقینا موږ عزت ورکړی بني آدم لره او څوره کړي دوی لره فی البر والبحر په وچوبه کې په دریاب کې ورزقناهم رزق ورکړل موږ دوی لره من الطیبات مزدار غوره کړي ما دوی لره علی کثیر و ډېرو خلکو ممن خلقنا چې ما پیدا کړي تفضیله په شرافت سره نو سړی بیمار دی تا ولیدو نو زر دا دعا وایه الحمدلله الذي نجاني مما ابتلاک به ورزقني من الطیبات وفضلني على كثير ممن خلقت تفضيلا مرض به نه راځي يوم ندعو كل أناس بإمامهم د قیامت د سره دا چې زه برابرم هر سړی بإمامهم باسم إمامهم یا بإمامهم مع إمامهم تخویف اخروی زبار سره روانم پر ورځ د قیامت په نوم د مشر سره د مشر اواز بکیږي زرداری مرګري راځي عمران مرګري راځي سپندیار مرګري راځي اواز بکیږي مولانا سے مرګري راځي زکریا شیخ مرګري راځي زمونږه کابینې د دیوبند مولانا عبدالحق مرګري مولانا مفتی محمود سے ابراهیم مولانا غلام غوث زابی رحمت الله مولانا عبدالله درخواستی د دې مرګري راځي فمن اوتیه کتابو بیمینی پس آسوک چه ورشورت کتاب بیمینی پا خلاص منی فولائکا پس دا خلق یقرؤون کتاب للی و کتاب فل ولا یظلمون فتیلا ظلمون کرشدی سر فتیلا فقدر د مزید اڈو کی د خرما ومن کان فی هذه اعما غلام ناراضي نو دړان ومن کان فی هذه اعما او څوک چې په دې دنیا کې ډون نو دې په آخرت کې ډون خود دې مراد دا نه دی لکه یو نابینا صحابي دی یو نابینا حافظ قرآن دی عالم دی نه هغه ډون مراد دی چې ځان په دین باندې ډون کړی وادل سبیل او غلط دی بلاره کې وإن كادوا ليفتنونك عن الذين آيات معجزة نمبر آيات معجزة سلورم نمبر وإن كادوا أو واردي چې فتنه کې واچي تعالی را دا کتاب نه اوحینا الیک موږ وحی کړل تا ته چې جوړ کې په موږ غیر او درو غیر دا ځان نه جوړ کې اذن اتخذوک خلیلا په دغه وخت کې به ته ونیسي تعالی را خلیلا دوست دوی ته اړی دا کتاب نه چې موږ وحی کړله څه دپاره چې ته په موږ باندې دروغ وتړې لتفتري علینا غیره
چې نور سره پورې وتړي. نو که ته دا کار وکړي دغه وخت کې وایي دوی اذا لاتخذوک قلیلا، په دغه وخت کې به ستا دوستي دوی کوي. ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، عصمت د انبیاء. ولولا ان ثبتناک ما نه مضبوط کړی تر لقد كدت اليهم، لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، یقینا ته مایل شوی دوی ته لږ غوندې. نو انتفاع د ثانی په سبب د وجود د اول سره. لك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لهمت طائفة. سورة قلم كم رازي لولا أن تداركوا نعمة من ربي لنبذ بالعراء. يا لك مشكات شريك حديث رازي لكن أعانني الله زما امداد کړل، زه د شیطان نه بچ ساتلی، یا زما شیطان زما تابع دی. د عصمت مسله تفسیر ابن کثیر کې ده، دریم جلد 500 آیت صفحه. معرف القرآن کې ده، پنځم جلد 499 صفحه. قرطبي کې ده، لسم جلد 300 صفحه. فوائد عثمانی کی 375 صفحہ، تحصیل کی 172، روح المانی کی جلد اتم صفحہ نمبر 129. نبی علیہ السلام زمازلو وینځل شو ورکوټوالی کوم او به چې کله اسمان ته ته مولانا مودودی لیکي چې انبیاء نه بعض وخت کې خدای پاک غلطي ذکر کوي چې پته ولګي دا بشر دی او رب بشر کې فرق پیدا شي. نه فرق د پاره نور شي نه کمی. خدای وعده نه کوي، دی وعده کوي. خدای روډي نه خدای روډي، خدای بازار کې نه ګرځي، دی بازار کې. نو دا اصل وګورئ. اذا الله زبناک بدا وقت من سکول ایتات زیف الآیاتی دوچنا عذاب د دنیا او دوچنا عذاب د مرگ بے بنے مندلتا زاند پارا پا من نصیر امدادی و این کادو عداوت دوی دمر دیر کری وین کادو او دوی غواړي لیستفزونک من الارض چې والوزي پورته کی تعالی رزمکه نه اچو باسي تعالی د دینه او اذا لا يلبسون خلافك الا قليلا. اون په دا وخت کې یسار بنشي خلافك رستستان الا قليلا مگر لغونه. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا سن الله سنته سن الله سنت. قانون دا اللہ رب العالمین من دا چا دا پر قد ارسلنا قبل کا چرا لگلی من مخکستانا دا رسولان دخبرنا لا تجدو بیا منوم سنتنا دا قانون زمایا تحویل آبد لیدل. اقیم الصلاة امر مسلح کام انزونا لدلوک الشمسی پا پریوتو دنور الى غسق الله ترتیاری دشپی پوری او ذکر او قرآن دا سهر یقینا قرآن دا سهر جه کان مشهودا دے دا حضور دا ملائکو وقت دا شپی دا رزی دورنا ملائک ورطراج مکی
ومن الليل د شپې تهجد کوه. دا زائد حکم دی ستا لپاره. امید دی ان یبعثک ربک چې ورسېږي تعالی رب ستا مقام محمودا. مقام محموده ته. مقام محموده څه شی دی؟ يحمدك فيه الأولون والآخرون. ونبي عليه السلام زما پر د مقام محمود دعا کوه. ونبي عليه السلام ما رأيت مثل النار محاربها. ما د اور شنه خطرناک شي نه دلله. خود دې هغه سړی چې ځان د دینه بچ کړي. وما رأيت مثل الجنة مطالبها. ونمي دې لیدل د جنت شنه خوندور ځای، لیکن دا هغه طلب کوونکي هم ودرې. او حدیث کې څوک تهجد نه کوي نو بال شیطان فی اذنه، وکي شیطان میتیازي. د دې وجه علماء لیکي چې طالب سره د موستن چې لټ د کتاب ګوري سمولي 2 رکعات نفل یو یا د موستن ویتر بشو کې دا د لپاره تهجد کې شماري. او دا نبی علیہ السلام ابو هريره څخه ویل. او صاحب ترتیب سره د تهجد ته قضا شي ډېر سار نور خاتون ورستو به کولې شي. نبی علیہ السلام زیریګم چې دا فرض شي ځکه کله پرې خو عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. نو شفاعت د نبی علیہ السلام دا مقدم دی ځکه نبی علیہ السلام انا اول من يشفع. و نبی علیہ السلام وی چې ما ته بواب مستل شي خسته جامه من حلل الجنه د کپړو د جنت نه. ثم اقوم عن يمين العرش بخي طرف ته عرش ته ودرېږم. ليس من الخلائق يقوم ذلك المقام. یو سړی هم په دنیا کې داسې نه چا په دې ولاړ. نو کله چې حساب کتاب شروع شي خلک به آدم علیه السلام پسې لاړ شي. هغوی زه د دې قابل نه یم. بیا بل نبی اخر به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول دنیا به را روانه. وقل ربي ويا رب زما داخل کی مالا را مدخل صدق ادخالا مرضيا. مدخل صدق ادخالا مرضيا. واخرجني مخرج صدق. وبس مالا را پاغا وستلو خستوس. وجعل لي وغرزه زمانه پر من لدن کا طرف پلنا سلطان مبین حکومت د غلبی. وقل ورته جعل حق راغ حق ذاق الباطل لړ باطل ختم شو. یقینا باطل ځکه زو قضیه ختم دوشي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بشارت معزه. وننزل من القرآن نازل من القرآن أتى شفاء رحمة للمؤمنين دبارا. ونزلت الظالمان لا خسارة مگر نقصان. وإذا أنعمنا كرس من ينعم الإنسان مني نعم بجانب الذي شبر يخبر مني. وإذا مسه الشر كرجو ترسي تكليف كان يوسادشي نوميدا. قل كل يعمل ورته یا څوک عمل کی بخبل علا شاکرتی بخبل دستور منی. رب ستاسو ډیر عالم دی پاچا منی هو آدا سبیلا چاغنی غده بلا رکی. ويسألونك عن الروح شکوا منی نه اعتراضونه کی تپوس کی ستانه بدل روح کیو او آسو وما اوتیتم آیش در کرشی تاستا یا ایوها الناس اخر ایوها الناس
من العلم دا علم إلا قليلا مگر لغوني روح دا بدن نوزي اصلا مرشي روح بدن کی اغیت اتصال جوندے تانا دا روح بارا کی تپوس کی روح نا مراد یا جبریل امین نورتو ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إنا أوحينا إليك روحا من أمرنا يا روح يا يهودو وي چې پیغمبر نه تاسو له ټول جوابونه راکړه د به پیغمبر نه دی که باز راکړه باز رانه کړه پیغمبر دی او که سره رانه کړه پیغمبر نه نو دکا اصحاب کهف ذی القرنین او د روح متعلق اصحاب کهف ذی القرنین متعلق راغی او د روح متعلق رانه دومره قدر معمولی غونه اندازه اختیار شو ابن مسعود الفرمائی چې امت د نبی علیہ السلام د دې مصداق امت د نبی علیہ السلام قرآن و سنت کی تفصیل نشته و سکوت د شرع مستلزم نوی سکوت د عدم معرفت لره باید ذکی کسان پر پوئی دقیق سوچ گئی لیکن امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پدیم نے بیا پورا باس نکلے دے چی روح مبدرہ دا پارا دا حیوان اتصال در روح سر جوندے پہ انفصال سر مڑکی بیوی دا روح یو بخاری لطیفه ده چې متولد دی په قلب کې د خلاصې د اخلاقونه او تفصیلی په کتبو د طب کې راغلی دی بیا عمیق سوچ وکړو نو دا روح حقیقت کې یو سورلی ده د پاره د روح حقیقي ان دا روح چې دا بخاری لطیفه ده خو بهرحال د روح علم الله سره دی چاله جزئی جزئی ورکړی دی خو هغې ته کلي نشي ویلی ادراک د کنه صرف الله سره دی وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتوا من يا أيها الناس إلا قليلا ولئن شئنا كذا زمانغا زجر دي لأن زبنا أو رزول مانغا كسان أو حينا إليك شو كل من تاتا بيا نمومي لزان فل بارا پمومي وكيل ازموار مگر رحمت دے رب ستانا يقين الفضل الله رب العالمين بتامن لولي قل ورتين يتمات الإنس والجن كراجة مشي بيران وإنسانان بدي منشي أن يأتوا بمثل هذا القرآن بيشكي بمثل القرآن لا يأتون بمثل بيشكنك بمثل الذي مني ولو كان بعضهم كشي بعض الذي بعض بار زيرا من لقد صرفنا فيها للناس في هذا القرآن من كل مثل زجر ده يقينا بيان كريم في القرآن كيف المثال فأبى أكثر الناس إلا كفورا معنى هذا لم يرزوا بخصلة سوى الكفر 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 فأبى أكثر الناس إنكار نكي زياد خلق الله كفورا مكر بكامل إنكار سر وقالوا ذي لن نؤمن لك هرگز ایمان روڑم پتا من تردید کوئی چوبه گذنو دا پارا دزمکنی انبو عاشنا شکوه دا
یا شستانه پر جنت من نخیل د کجورو د کورو فتوجه نهارانو روان ایک زمین پر خیره و من دوی که نهارا نهرونه او تسقط السماء علینا کسفا یا راولگی فممنی اسمان لکه څنګه چې ستا ګمان دی ټوټې ټوټې یا راولي ملایکو لره الله لره ملایکو لره قبیله مخامخ یا شي ستا لپاره بیت من زخرف کور من زخرف د زرو او ترقى فی السماء یا والوځي اسمان ته ولن نؤمن او هرګل موږ ایمان راوړو فوقه ستا منې تر دې پورې چې راوړي من کتاب نقرأ شلول وغيره قول ورته سبحانه جواب دی ما خو د خدای توب دا ونه کړو جواب سبحانه پاک د الله رب العالمین چې رب زما دی هل كنت نمز الا بشر رسول مگر د پیغمبر خیر لګی شوی دوست بشر مکنه وما منع الناس شکوا په جواب شکوا باندې او څه چې موږ کړلي خلکو لرا چې ایمان نه وروړي کله چې راغلي ته هدایت الا ان قال مگر دې خبره مې کړې دي الا ان قالوا مگر دی وی ابعث الله بشر رسول الله صلی الله علیه و بشر پیغمبر قل ورته لو كان في الارض وی پزمک کی ملائک يمشون مطمئنا فتوردو سیدون نزلنا علیهم نور من السماء اسمان ملکا ملک رسول قل ورته کفا بالله کافی دی الله پاک من زمان کا په استاسو کی اعلی رب العالمین په عبادت من خبیر مسیر خبردار لیدون کې من یاد الله چاته چې هدایت وکړه الله رب العالمین دې پیدایت شو چاله چې گمراه کړه الله رب العالمین فلن تجد له وليا بیا بنم من دا پر ولی من دون سوا الله پاکنا ونحشرهم او یجمع کم دی له بر قیامت او مخون دې من عمرنا نبی بکمن چاړهګان وسما او وسمن عمرنا نبی بکمن چاړهګان وسمن کانه بوي چاړهګان بوي کانه بوي او لاند بوي او زیر دي جهنم دې کلمه هر کله خبت چې څور شي په دې باندې عذاب زدنا مسيرا زیات بګمه د عذاب اور ذالک جزاهم د بدل دی دا د دې انکار کړو ته الله پاک نو خالدین عظام کوم چې ترلو کې شو رفاتن زری زری ان رب بوسنا نمون برا پورته شو خلقا جدید پیدایش نوی کی و یوم اولم یرونا ایسانوی دوی دلیل برای ثبوت قیامت یقینا الله رب العالمین آزاد دی پیدا کړی اسمانو زمکا قادر دی په دې من ان یخلق مثلهم چې پیدا کړي مثل دې من وجعل او ګرځي دا غیر پر اجل چې نشه شک وای کې باب ظالمون انکار نه کوي ظالم الله کفور مگر د کفر فأبى الظالمون إلا كفورا لم يرزوا بخصلة سوى الكفر لم يرزوا بخصلة سوى الكفر چې اعتراض وارد نشي نو لم يرزوا بخصلة سوى الكفر چې اعتراض وارد نشي چې استثناء مفرغه خو په کلام غیر موجب کی وي نو جواب دا دی چې غیر موجب کله معنا مراد نشي نو لم يرزو بخصلتين سوى الكفر قل ورته لو كنتم تملكون خزائن رحمت ربي کچته مالکان و تاسو د خزانو د رحمت د رب زما ازل امسکتم په دا وخت کې تاسو یې سره کړې ازل امسکتم ازل لابخلتم خشیت الانفاق دی د خرج کولونه
وکان الانسان د انسان قطورا فزرمنه کمزور قطورا دل کا کچا